چې څوک نیکو خلکو سره اوسي دا به همیشه تر و تازه اوسي. وایي تاسو ګورئ نه چې یو شپنکي سره 10 کاله یو سپی ورسره ګرځېدو به څه فضیلت یې نه و، خو څه وخت چې هغه شپنکی اصحاب کهف پسې روان شو، دا سپی هم ورپسې روان شو. الله قرآن کې آیت نازل کړو، الله فرمایي وکلب باسط ذراعه بالوصید. وایي وګوره اصحاب کهف غار خولې ته سپي خپلې خپې اوږدې کړي دي او آرام کوي. سوال پیدا کیږي دا خو د احکامو کتاب دی، قصص د انبیاو کتاب دی، دا سپي ذکر الله ولې وکړو؟ دا دې لجاتا اچھے سنگ ترے څوک چې نیکانو سره شي دا به همیشه تر و تازه اوسېږي. اوس په وایي قرآن خو چې سپي نوم پې باندې واخلې کلبون، په کلب کې 3 ټکي دي، 3 حرفونه دي، تا ته الله 10 نیکیانې پې باندې درکوي. او تفاسیر لیکي د دغه سپي نوم چې و کتمیر و کتمیر. وایي څوک چې په کتاب یا په شي باندې دا نوم ولیکي نو الله به دا کتاب یا څه باندې چې لیکلی هغه به له دنه نه ورکوي الله. چې د دې سپي په سپي نوم کې الله دومره طاقت ښودی چې اصحاب کهف پسې تللی دی. او بیا چې څوک د رسول الله په نقش قدم لاړ شي، رسول الله صلی الله علیه وسلم په نقش قدم لاړ شي، الله به هغه ته کم مقام ورکوي. بهرحال ما عزتمندو خپل بچیان عالمان جوړ کړئ، مضبوط حافظان جوړ کړئ، اهل سنت په مدارسو کې. دین علاوه هر جمعې په شپې باندې زمونږ اجتماع کېږي، هلته هم راځئ، مونږ تاسو ته راغلي، هلته راځئ خپل ځان اصلاح دپاره. منم کوشش میں کنم خود را و تمام دنیا اصلاح را کند. داود اسلامی مقصد دا دی چې ما د خپل ځان او د کل دنیا خلکو اصلاح کوشش کول دي. الحمدلله دا داود اسلامی برکات دي چې مونږ دا خوږې خوږې خبرې کوو. که دا نه وی خدای سته مونږ به چېرته ګرځېدلو، مونږ بس څه کارونه کول، څوک رکشې لاندې پروت، څوک د ګاډو ډریور دی، څوک څه کوي څوک څه کوي، مونږ به دا الله په مونږ باندې فضل دی. او وجه څه دی؟ اچھے سنگ ترې چې نیکو خلکو سره شي نو الله به تا هم تر و تازه کي.